يا حسب الدنيا وخيطروا باسكنا ونشاط بريخو يا الله أنا ممكن شاط بريخو كنا يا الله ممكن شاط بريخو خالصة ممكن شاط بريخو انتها د ظلم یو انتها د اخرنۍ درجې باندې راځي. زمونږ د رورې تاسو وینئ دا د نهو خویندو یو ورورو او د نهو خویندو یو ورور هغه نازبین وي. او په کوم حالاتو کې چې د عمرګل او د عمرګل ښځې او د عمرګل د لور زمونږ د ورواره په کوم مساطت په کوم حالاتو کې دی وجلی دی شي. دا الله مسلمانانو موږ بچو ستاسو به هم بچیان ستاسو به میندې ستاسو به خویندې تاسو خو به داسې نه وای ګن کوئ به که پرې خپل بچیانو راولې پرې خپل ماشومانو راولې که نه مسلمانانو زموږ دغه یو ورور به نه خویندې زموږ ورور به موږ له هر څه راوړو نو د ټولو خلکو وروڼه دي چې بغیر زموږ ته زموږ وروڼه نشته. زموږ یو پلار عاجز پلار دی هغه نسله به رسېدي هغه ځانه پروت دي موږ نور چاته زموږ الله ته کاتلو نور خو چاته نشته. زموږ دغه یو ورور د عمرګل ښځې د عمرګل لور وجل دی زهر یې له ورکړي دي. او د دغلته کې دا چیغې ویستې چې ما له عمرګل او دا کسان گرفتار کوي زما زوی دی عمرګل وجلی دی زهر یې ول ورکړی دي. سخت زیاتې سو دی ظلم سو دی او د نهو خویندو یو ورورو ډېر زیات ظلم سو دی او ټیک ټاک دی دوسره انصاف وشي. دلته پروت و چې موږ رالو بیا ګاډي ته وخېژو او چې زه دلته رالم خولې کې دګونه راغلي ما ورته لاس هم نه کړه خفګانه ګاډی مې سټارټ کړه رالم. تاسو ورسو ډاکټر ته په دې مخامخ بهر بینچ باندې پروت و نو هغه انویسټیګیشن چې موږ پوره وکړو نو لکه هغه خولې نه ځګونه تله او بل خبرې هغه نه شوې کولی سترګې د هغه اول پټې وې خو چې کله لږ ټایم پس د هغه سترګې ما ولیدې نو لکه هغه داسې د ګولو شان تاوېدې. زموږ د نهه خویندې دغه یو وروره مونږ چې مونږ نهه خویندې زموږ پلار ډېر عاجز دی. زموږ مور چې زموږ مور زموږ د ورور د مرګ نه ډېره خرابه شوې زموږ د ورور د مرګ نه پیسته ډېره خرابه شوې ده. مونږ زموږ دغه غواړو چې دا سړی دی زر تر زره ګرفتار شي. زهر چا ورکړي دی عمرګل د عمرګل ښځې زمان ګور په مشوره منې راکاته سکر خوا کې خپلې ښځې په مشوره منې زما هلک له زهر ورکړي دي. ستا ښکلې نامه مې په سلګو کې ده راشه ګلسا مې په بچو کې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهون کې مهربانه بادشاه دی. قدرمندو شانګلا ډېره غټه علاقه د اخري ګوټ ته راغلی یوسي پیرخانه ورته وایي یعنی 8000 بلندۍ کې دا ټیم ولاړم دلته قدم په قدم ظلمونه زیات شوي دي. باچا چې چېرته سار راپاسو خبر شو نو د ظلم د پاسه ظلم شوي دلته یو داسې ناشنا ظلم شوی دی چې دا څومره بوټي ونې تاسو ته ښکاري نو دام دردمند دي. په دغه سانحه باندې دلته د نهو خویندو یو ورور ووجلی شو او د مرګ 40مه ورځ ده جي د قبر خاورې لمدي دي او مجرم بار ګرځي برېتې کونډه کړي. وجه څه ده؟ ریاست زموږ مور او پلار دي. کله چې انسان سره زیاتې وشي نو هغه ریاست ته ګوري چې ما ته به انصاف میلاو شي خو چې بیا ریاست هم د غریب سړي مرسته نه کوي. د غر ته راتګ د دې غریبو اواز چوتول انسانیت او همدردي ده ځکه چې د نهو خویندو یو ورور شي چې کله خبر راللی چې په شانګله کې یو بل ظلم شوی دی د نهو خویندو واحد یو ورورو او هغه هم زهر یې ورکړو ویې وجلو. پلار یو ملنګ سړی دی د دنیا نه ناخبره د زوی نامې هم شاهد و زما په نامه شریکو. باران وریږي راغلی یو د هغې دغه غم درد له د دغې کورنۍ د دغې بېبسه مورکۍ اواز تاسو سره شریکو چې د هغې غریبي په دنیا کې خدای نهه لوڼه او یو زوی ورکړی و زوی هم د ظالمانو مړ کو او مجرم آزاد ګرځي. راځئ د هغې دروازې ته ورځو. قدرمندو دا هغه کور دی چېرته چې د ظلم انتها شوې ده. دا کم کس چې په زهر ووجلو دا ماشومان یې د هغه خویندې دي. د نهو خویندو یو ورورو
د ډېر بې دردۍ سره یې مړ کو. دا یې مور ده، دا تورسرې ناستې دي او پلار غریب په ظاهره یو زنده لاش دی ولاړ دی. دا یې مورکۍ د دې سره به خبرې اترې کوو. ببو دا څه واقعه شوې وه؟ زما وروره زما د کور نه سم دم لاړ، سم دم سهار کې روغ رمټ زما د کور نه ووت. چېرته لاړو ببو؟ لاړ خپل د سخر کر اسخر ورته سوال جواب وکړو چې هلکه راشه خپله ښځه بوځه. خپله ښځه بوځه. نو زما هلک لاړ د خپل سخر کره، چې د خپل سخر کر زما هلک لاړ، خو زما د کور نه روغ رمټ لاړ. زما وروره یې روغ رمټ زما له کور نه زما هلک لاړ د خپل سخر کره، چې 9 بجې کېدې که لس زما سره ګړی نه وه، خو زه ته نه یم خبر. سوال جواب راله وي ستا هلک مړ دی، چې ستا هلک مړ دی. وروره د خدای مسکینه حاجزه غریبه یم، نه مې رور شته، نه مې پلار شته، نه مې مور شته، نه مې له تاپوس هېڅ چا سره بسره نشته بغیر د یو الله نه. هغه چې زما د زوی قاتلان نسلی شوي وو، اوس زما د زوی قاتلان بیا رازاد شوي. ببو د واده څونه وخت شوی د زوی دی؟ 4 ورځې شوي، صرف 4 ورځې شوي د واده. د سخر خواښې کره دی تللی و ښځه پسې؟ خواښې سره تللی، خو د سخر د خواښې زما د زوی په دې لکه ټلیفون به چې راغی نو د دې نه مخکې به زما د انګور خپل مور سره خبرې کولو، خو زموږ نه به یې پټې کولې. ستاسو کور کې پټې کولې. او نو زما د انګور خپه وه. نو ما د خپل خاوند ته وي چې ای سړیه دا جینۍ خپه ده، دا بوځه د خپل لکه د خپل پلار کره بوځه. نو زه زیاتې د زهرو نه څه خبرم چې زما هلک له زهر ورکوي. نو بیا ورته سوال جواب وشو. زهر چا ورکړي وو؟ دې عمرګل د عمرګل ښځې زما انګور په مشوره منې راکاته. سخر خواښې او خپلې ښځې په مشوره منې زما هلک له زهر ورکړي دي. نو چې خوښه یې نه وه، دو به سوال جواب کړي وو، ما به د دو جینۍ پرېښې وه. موږ بدل کړی نو زما د جینۍ به هم هغو ته پاتې شوې وه. هېڅ خبره تاسو بدل کړی وو؟ موږ بدل کړی وو. نو خو زما یو لغړ کې زما هلک له به زهر نه ورکول. زما وروره زه به څه وکړم؟ زما خاوند د سینې بیمار دی، ما ته دا 9 تنه کړه ناسته ده، زه به څه وکړم؟ ما ته د حکومت د طرف نه څه خونه وشي، ما سره د څه امداد د حکومت د طرف نه ما سره امداد وشي. زموږ خو مسکینان یو، موږ غریبان یو، هغه مالداره دي. زما یو الله سره دی، د پلار په میراث کې مې کوټګۍ جوړه کړل ده، هېڅ سره مې نشته. ما ته دې اوس خورا حال ته وګورئ، ما ته څه خونه وکړئ، ما ته څه خونه وکړئ. ادلک مې د دې پولې په سر پروت دی. روڼو خبر لی لاړ شي که زما په خولې ستاسو یقین نه کېږي دا بره پروت دی. خورا حال ته وګورئ، ما ته څه خونه وکړئ. زه څه وکړم؟ پورې په میراث کې زه څه وکړمه؟ زه ثابت سره زړونې وباسم، زه څه وکړم؟ پورې په دې کوټه کې اوس زه څه وکړم؟ ما ته دې د خونې حکومت د طرفه ما څه مجرمان آزاد ګرځي. مجرمان یې نسلي وو، بیا یې مجرمان آزاد کړي. اوس بار تر باره په موږ باندې یو کس ته وایي، بل ته وایي دمکیان یې رامنې کوي چې دغه یو خاوند دی، دا به یې زه مړ کړم، ښځه به ازاده کړم. اوس دمکیان هم درکړي؟ ښځه به زه ازاده کړم. نو زما خو دغه خدای غریب خاوند ګټه وټه زما هلک کوله، موږ له جامه پیسار خرچه زما هلک کوله. زموږ په پټي کې 2 دړې جوار نه کېږي. نو زه به څه وکړم؟ یا د الله مسلمانانو، موږ به څه وکړو؟ ستاسو به هم بچیانې، ستاسو به میندې، ستاسو به خویندې، تاسو خو به داسې نه وای کن کوئ به. ته پرې خپل بچیانو راولې، پرې خپل ماشومانو راولې کنې مسلمانانو. دا لور دې په بدل کې ورکړې وه؟ دا لور مې په بدل کې ورکړل. دا اوس دا دقه عبدالرحمن زما د ورور سره زه پورې د خپله جینۍ د یارې نه شم بوډا روزانه زما ورونو له راځي. زما جینۍ معصومه دو سره ده. زه د خدای غریبه لیونی شوې یم. زما د ګوتو نوکونو ته وګورئ دا ختم شوي دي. د خپل زوی د غمه زه څه وکړم؟ زما 9 جینکۍ دي، یو زما هلک و. ما ته دې څه خونه وشي، د حکومت د طرفه دې موږ سره لاس وشي، موږ غریبان یو. خور ته په بدل کې ورکړې وې؟ او زه بدل کې ورکړې وم. ته کور کې وې ستا ورور چې درلې؟ زه د کور کې وم. زما خوښې وي تور شولو واګې، زه به درله چیا پوخ کړم. دې کې زما څخه راووت، دوله جرګۍ کړو، کمرې ته لاړو، بیا راووت. زما خوښې راغله، ما ته تور شولو واګې، زه به چیا پوخ کړم دله. زما څخه راغی، لاس کې ورسره مانه وه، زما رول له ورکړې دا مانه وخوړه. نو زما خوښې به چیا پوخ کړی، زه ته یې نه یم خبر. زه لاندې تللې، ما خو کمره کې مړ واغېږلو. زما ورور ما ته آواز وکړو چې دې خوا راشه. په زلزلې مې څه کچکې چې په سر مې څه بوج راغی، په سر مې څه بوج راغی. نو ما ځان مړۍ چې وخوړله ورکړه، ځان تر څه مې ویل که دا چای وڅښه، دا مانه ته ودې خوړوي. ومې خوړ. نو لاس کې ورسره مانه نیمه خوړل وه، نیمه ورته مانه هم پاتې وه. نو ما ویل دا چای را وڅښه ښه به شي. نه چای نه څښم، چکې خوند دی. نو ما خوښې راغله، چای ته ویول توی کړلو. سقر زما راغی، دی لاس ته ونیسو بهر ته یې کړو چې کور ته ځه چې په تا سالبي راغله.
او بیا هغې نه پس ستا ورور یې د کوره راویستو ریویست مې کور ته زه دروازې پورې ووتم بهر ته د ده پرې نه ښودم ما ویل زه خپل ورور سره بهر ته ځم دروازې پر مې راووته پر ورور سره د بهر ته زه یو کس پرې نه ښودم نو هغې نه پس بیا زه په یو بچه خبر شو پر د ورور د مرګ نه چې خپل پلاکر رالم نو زما د خوښ هم رانه زما د روندار هم رانه هېڅ یوازې زه خپل پلاکر رالم چې رالم اچوکو د حقیقت زما ورور مړو دغه ټیم چې د رور درلې نو د سخر خواښې د ورسره څه جګړه کړې وه نه ته ولې راغلې خیره دوی خیره ته خپل ښځې پسې رالم دا بوځم نو بیا ځم دیالۍ له دوی نه دا جنۍ خو تا سره اوس نه دي دا ستاسو کور کې خوشحاله نه ده نو زما د خواښې په زما د روانه سره خبرې کړې په تلیفون باندې نو بیا به چې زه به ډېره زیاته تنګه کړم په دې کور کې زه خوشحاله وم خو زما د خواښې چې خپل دې لور سره خبرې کړو نو بیا به زه به ډېره زیاته تنګه کړم خپل دې لور په سر لور مې کلیږي هغه دی دغه دې پیغورونه به یې ماله راکول زما د سقره زما د خواښې دوی به ما ډېرې دمکیانې کولې ستاسو دغه ته به زه اور واچوم ستا دغه ته ستا یو ورور دی خلک خپل د ورور د مرګ نه هم ته خبرې کې دې له به زه وي دا به درته وي چې د ورور د مرګ نه به خبرېږي او زما ورور مونږ هسې تاسو جړا به یاد نه کوي ته څنګه یې ما زموږ دغه یو ورور به ناغ وي زموږ ورور به موږ له هر څه راوړو نو د ټولو خلکو وروڼه دي زه بغیر زموږ ته زموږ وروڼه نه چې زموږ یو پلار عاجز پلار دی هغه نه زړه به رسېدي هغه ځانه پروت دي موږ نور چا ته زموږ الله ته کاته نور خو چا ته نشته زموږ دغه یو ورور د عمرګل ښځې د عمرګل نور وجل دی زهر یې له ورکړي دي ګرفتاره شي موږ ته خو عرض کوو د حکومت د غاړې دي زر زر دا چې د ګرفتاره شي زموږ ته خطر دی اوس هم دمکیانې درکوي اوس روزانه دمکیانې راکوي چې یو خاوند دی دقه بدله موږ بدله دا مړ کړو تا به ترې وزګاره کړو نو زه خو غریبه یم زه ورور ته وجاړم پلار ته وجاړم تره ته وجاړم زما څوک دي یو الله هېڅ اسره مې نشته د پلار په میراث کې مې کوټه کوټې جوړه کړل ده یو الله مې اسره دی هېڅ اسره مې نشته ستا اواز هم نړۍ ته شریک کړو انشاءالله تا سره به ایمانداره افسران ودرېږي ادارې به ودرېږي وروره خدا حال د حکومت د طرف نه دی موږ سره امداد وشي موږ سره د حکومت د هغه مالداره دي موږ غریبان یو موږ سره د حکومت د طرف نه امداد وشي قدرمندو زه اکثر سوچ کوم چې دا د ګټو باران په موږ ولې نه کېږي دا ماشومان یو ګورې دا د ګل په شان کې بچي د دې نغه خویندو یو ورورو چې الله ورکړی ظالمانو ترې واخیستو کور ته یې راوغوښتلو زهر یې وله ورکړو او بیا په کوم تکلیف چې هغه وفات شوی دی د هغه ملنګ پلار سره هم خبرې کومه پلار دی چې ګورم په ظاهره ولاړ دی خو په زړه سوری دی ځکه چې د نښه لوڼو د پاسه یو زوی یو الله یې درکړي یو ظالمان یې درنه واخلي ظلم زیاتې در سره وکړي بیا ما مخکې مې وي چې ریاست د دې عوامو مور او پلاري او بیا ریاست هم چې کله غریب سړي ته انصاف نه ورکوي نو په دغه ټیم کې دا مور او دا خویندې اسمان ته چغې کړي د دې نارې به اسمان ته رسي خو دې ظالم ریاست ته نه رسي چې دلته انصاف ورکړي مجرم اوس هم آزاد ګرځي د نغو خویندو یو ورور یې مړ کړو اوس هم آزاد ګرځي ته څنګه یې کاکا شاهد علي ستا زوی او جی دا چا سره چې د رشته کړی و دا د مخکې نوم خپلوان و که نه نه خپلوان نه دا بدل دی کړی دا بدل کړی جی په دغه ورځ چې دا زوی تلو نو دغلته د دوی سره جنګ جګړه شوې وه د زوی سره نه هېڅ جنګ جګړه نه وه په خوشحالۍ تللی په خوشحالۍ تللی تا ته خبر څنګه راغلی چې زوی دې تللی و ښځې یې راوستلی ما ته خو خبر دا راغی چې په لاره کې غورځېدل دی او ته راشه ستا زوی مې لیدل راغلی دی زه چې کله یو حده پورې لاړم نو ما ته بیا ټلیفون راغی چې زوی دې وفات شوی دی زه چې څنګه اولندر ته ورسېدم زوی مې واقعي وفات شوی او په هسپتال کې پروت و نو ما چغې کړي نو زه هلته بیا په ځان نه مې پوه شوی بیا د هغې نه موږ پوسټمارټم له ویوړ او پوسټمارټم کې موږ هلته راپورټ ولیکو د پوسټمارټم راپورټ و ما په هغه وخت سره د پولیس راله پنځه شپږ کسان یې سوچو راغې او تاڼهدار او ما هغو ته وویل چې دا په هله اوچتو ما چې د کله د دې اف آی آر کټ شي او هغوی اف آی آر ته هېڅ صورت نشته چې د کله راپورټ د دغه نه راغی د پوسټمارټم راپورټ یې واپس راغی
نو ته به هله اف آر کټ کوي. نو زما حکومت ته دا درخواست دی چې پوسټمارټم راغی او د دې نه مخکې موږ ته هېڅ علم نه و، خو پوسټمارټم چې راغی ما یو واقع دا زما غله دي او غله زما وو مخکیني نه. دا زوی چې د لاړو دا ښځه ورسره نه را پرېښودله، د زوی تا ته رنګ وکړو چې پلاره ښځه را سره نه پرېږدي؟ نه د پلار یې ټلیفون ما ته وکړو چې عسکرې ما ته ټلیفون وکړو د دې جنۍ پلار ما ته ټلیفون وکړو چې زه جنۍ ما ورنه کړه ستا زوی له او ستا زوی چې اسکل او ته راغې واپس چې اوس کوم چې اوس کو واپس راغې. نو ما ورته وویل چې زما زوی په لاره کې ارتاو شوی دی، که زما زوی مړ شو غلطه زما یې. دا خبرې هم شوې وي؟ دا خبرې پکې شوې وي. اف آی آر لیټ شو ستا په کیس کې؟ او اف آی آر زما په کیس کې لیټ شو. نو هغه زما پولیسو څه وي چې پوسټمارټم رپورټ راشي نو بیا به اف آی آر کوو؟ بیا به اف آی آر کوو. مجرم راووتو او مجرم واپس راووت. اوس څه غواړې؟ اوس دا غواړم چې زما دا مجرم دي زر تر زره ګرفتار شي. انصاف غواړې؟ انصاف غواړم. یو زوی دی؟ یو زوی مې او 9 میلیونه دي او دغه مې ښځه ده. ښځه مې هم د دې زوی لاسه د غم د لاسه لیونه شوې ده. زمونږ د خویندو روح پاڅه کړه، مونږ د چا ته پرېښو، مونږ د چا ته پرېښو پاڅه کړه. یا الله نو مونږ چا ته پرېښو، یا زمونږ د خویندو روح پاڅه کړه، یا الله نو کړه، یا زمونږ د خویندو روح پاڅه کړه، پاڅه کړه، مونږ چا ته پرېښو، یا الله نو مونږ چا ته پرېښو کنه، یا الله مونږ چا ته پرېښو، خمسه مونږ چا ته پرېښو، چا ته پرېښو. بس خاموش بس خاموش بس شاهد خان شاهد صاحب تاسو یو جهان مننه کوو چې دومره سخت تکالیف او دومره سخت حالاتو سره تاسو دلته راغلی. زمونږ د یو غریب اواز تاسو اوچت کو جي د حالات ټول ستاسو نه مخکې دي. دا د انتها د ظلم یو انتها د اخرنۍ درجې باندې راځي. زمونږ د رورې تاسو وینئ دا د 9 خویندو یو ورورو او د 9 خویندو یو ورور هغه نازبین وي. او په کوم حالاتو کې چې د عمرګل او د عمرګل ښځې او د عمرګل د لور زمونږ د ورواره په کوم وساطت په کوم حالاتو کې دی وجلی دی جي. نو د هغې موږ تاسو په میډیا په وساطت باندې هم امرایس او د احکامو غټو کوم جج صاحب چې دی دغه نه زمونږ دا عرض دی چې موږ ته انصاف میلاو شي. زمونږ حالت داسې دي، زمونږ دغه ورور دی هغه مالنګ ټیپ دی، زمونږ د ورور دغه حالت دي تاسو وینئ چې موږ ته دا انصاف میلاو شي. په 12-13 ورځو کې د ملزم ته دغه میلاویږي، هغه دې رهایي کېږي، بیا دې په موږ باندې دمکیانې کېږي. نو ډېره ناجیزه نه موږ تاسو ته دا وایو چې موږ ته د انصاف میلاو شي. احکامو کوم غټ ادارې دي چې او ممرایس ته خاص کر دا زمونږ عرض دی چې موږ ته د انصاف میلاو شي. د یو چرګ مرګ چې کوم راځي هغې کو هم ټایم لګېږي. زمونږ د ورواره مرګ هغه هم دومره آسان شو چې یو کس زهر ورکولی کېږي، هغه په ډېر بېدردۍ سره هغه قتل کېږي. او د 9 خویندو دا ورور چې کوم دی د 9 خویندې دي او یو دغه یو ورور څومره بې انصافي باندې د هغې نه پس موږ د پوسټمارټم رپورټ پوسټمارټم ته موږ بوتللو. نو پوسټمارټم چې کله راغی حکومت ته موږ دغه وویل، هغو دا وویل چې موږ ته چې پوسټمارټم رپورټ راشي نو هغې نه پس تاسو اف آی آر وي. چې کله اف آی آر هغې نه پس موږ پوسټمارټم رپورټ راغی، پوسټمارټم رپورټ کې باقاعده د هغې زهر ورکړی شوي و چې یاره دی د زهرو د وجې نه دی مړ دی. موږ لاړو اف آی آر وکړی شو. اف آی آر نه پس کله چې هغو لاړل جیل له، کله چې زمونږ د هغه د ضمانت درخواست ورکړی شو په 2 تاریخ باندې جج صاحب هغه د هغو له ضمانت ضمانت یې منظور کو، هغو رهایي دي، هغو بهر ګرځي. نو موږ ته دا خواست دی حکومت ته چې موږ د شفاف د کوم دغه چې انکوایري دی وکړی شي او موږ ته انصاف میلاو شي. زمونږ د 9 رویرې چې کومې دي د ماشومانان دوی ته انصاف میلاو شي. د انصاف تقاضا راستاسو په میډیا په وساطت باندې موږ د اواز اوچتو چې غریب ته او موږ ته د انصاف میلاو شي. قدرمندو دا د شهید علي قبر دی. د نن نه 40 ورځې مخکې د دې ځوان واده وشو، بدل یې کړی و. څنګه چې مور خبرې وکړې بیا خواښ اسکر ښځه ولګېدله او دلې زهر ورکړو. دا یې ډېر په بېدردۍ سره مړ کړو. راغلیو جي دغه ظلم او درد دنیا ته ښکاره کوو چې نن سبا ظلم دې حد ته راورسېدو
چې خبره زخرونو ته لاړه که دې خوښ نه و نو طلاق به درتې اخیستی و. طلاق الفاظ مناسب نه دي خو په داسې ټیم کې بیا الله روا کړی دی او د واده 4 ورځې شوي وي که ستا د نښو خویندو یو ورور خوښ نه و نو د طلاق لاره به د اختیار کړې وه خو وجلو به م نو ځکه د مور دغه یو اسره وه پلار ساده ملنګ سړی دی ضعیف دی. دا د کلي خلک ولاړ دي دا غرونه دي دا ټول دردمند دي چې ظلم شوی دی خو مجرمان آزاد ګرځي. د دې مشر سره هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاهد خان. زه ستاسو د فریاد نیوز چینل او تاسو د اسلام آباد نه دومره لرې ضلع شانګلې ته بیا یونین کونسل پیرخانې ته او دې غرونو ته د مظلوم د آواز پورته کولو دپاره دلته تشریف راوړو. د دې زه ډېر ستاسو بې حده مشکور یم او ستاسو ډېر زیات مننه کوم. ستاسو خپلو جی او دا زما د تره زوی دی او دا لږ زما وراره کېدو شاهد علي. دا پلار خو هم ډېر ساده سړی دی. او جی دا یو ملنګ ټایپ سړی دی په خبرو باندې هم نه پوهېږي د خدای مظلوم دی او دا زوی هم دغسې یو مذوب شکل کې و. دې کې د اف آی آر ولې لیټو شو؟ شاهد خان زه په 31 جولای باندې دا واقع شوې ده. زه په ولندر کې موجود وم بازار کې خپل کار باندې تللی وم. د دې واقع نه خبر هم نه وم. 11 بجې د تره د قاري صاحب ما ته ټلیفون وکړو فیض الرحمن چې شاهد علي وفات شوی دی او تاسو هسپتال ته ورشئ. نو هغه ټیم باندې زه هسپتال ته ورغلم. نو ما چې هلته وکتل نو ظاهره وه چې شاهد علي لاش هلته پروت په هسپتال کې. د بازار خلک 80 تنه خلک راغونډ شوي او پولیس پکې 9 پولیس والو او د دې شاهد علي پلار د نورفرین هم هلته کې په هغه ځمکه باندې رغښتو او دا چغې وهلې چې ما ته هم د دې واقع پته نه وه چې دا هلک باندې دړ راغی څه چلو شو څه چل ونه شو. دا ما ته پکې مزید معلومات نه و خو د دغه هلته کې دا چغې ویستې چې ما له عمرګل او دا کسان ګرفتار کوي. زما زوی دی عمرګل وجلی دی زهر یې ول ورکړی دی. نو پولیسو بیا وی چې دا هر څه به کوو او تاسو لاول مونږ د پوسټمارټم کوو او په دغه سلسله کې بیا ګاډی راغی او بیا زه ورسره شوم او مونږ کروړې ته د پوسټمارټم دپاره او 2 پولیس مونږ سره شو او مونږ پوسټمارټم دپاره هلته ویوړو. نو هلته چې کروړې هسپتال ته مونږ د په هسپتال ته دنده کو نو د کروړې عمله راغله د پولیسو په هغې کې سیچو او هغې سره 4-5 پولیس راغلو. نو بیا هلته کې دا مشوره ورکړه چې د هلته کې هم دا چغې وهلې چې زما د زوی دغه قاتلان دي د عمرګل قاتل دی دوی وجلی دی په زهرو یې وجلی دی. نو هغوی دا دله مشوره ورکړه چې تاسو د د پوسټمارټم راپورټ راشي 2-3 هفتو کې دا راځي. نو که هغه وخت کې اف آی آر وشي نو هغه به ډېر مضبوطي او مشوره یې ورکړه. نو دی خو نه پوهېدو. اوس دا مونږ زه په دې باندې انتظامیه ښه پوهېږي چې هغه وخت کې په کارو یا نو دغو بلکې چغې وهلې. اوس دا لیټ شوی دی نو د ده ګناه نه دی. د په هغه ورځ باندې دا میډیکل راپورټ د راتلو نه مخکې چې کم کسان نامزد کړي نو اوس د پوسټمارټم د راپورټ نه وروسته هم هغه کسان نامزد کړي دي. په دغه کې ردو بدل نه دی راغلی. لیکن زه د افسوس سره شاهد خان یو خبره کومه نن سبا که په یو علاقه کې یو چرګ هم د چا پټ شي نو په هغې کې مطلب دی چې حکومت کسان نیسي هغه غله نیسي او هغه له کسټډي ورکوي هغه چیز برآمدګي پې کوي. خو اوس د 302 کیس کې کسټډي نه ورکول سوالیه نشان دی. دې باندې زما اعتراض دی. په دې کې سیاسي لاس کېدی شي په دې کې شاته غټ ګروپ کېدی شي او دې کې نو زه شاهد خان ستاسو د میډیا ستاسو د چینل په وساطت سره زه هیومن رایټس والو ته درخواست کوم او زه د عدلیې احترام کوم. زه عدلیې ته دا درخواست کوم چې برای کرم د دې مظلوم سره د دې ماشومانو سره د دوی سره د انصاف وشي او دوی ته د انصاف میلاو شي. او که دا انصاف میلاو نشي شاهد خان زمونږ پر امن علاقه ده
او که داسې کریمن والا کسان کرایم والا کسان د هغې مخنیوی ونشي د دې هغو ګرفتاري ونشي په ټیم باندې او هغه دې نسلی کېږي او په د 2 ورځې بعد دې ازادېږي نو زموږ دا پرامن علاقه چې کوم ده دا به په تیارو کې ډوبه شي او مونږ مزید نورو مونږ خلکو ته یو تشویش دی. شاهد علي خو یو شاهد علي و هغه لاړ وفات شو که د دنیا مونږ ټوله ګډه وډه کړو نو واپس نه راځي خو مونږ اوس خپل ځان سره یو تشویش دی چې داسې کسان داسې عناصر داسې کرایم والا کسان ته سزا میلاو نشي نو مونږ بار بار مجرم ته د سزا میلاو شي او زمونږ حکومت پاکستان زمونږ خاص کر عدلیې ته دا درخواست دی چې دې کې د انصاف میلاو شي. کلیواله څنګه ده خیر دی جی د ظلم په حق له به ته څه ظلم په هکله خو دا ویو چې یاره ډېر سخت زیاتې سو دی ظلم سو دی او د 9 خویندو یو ورور نو ډېر زیات ظلم سو دی او ټیک ټاک دی دوسره انصاف وشي. خو لکه عجیبه خبره دا ده چې دوی وایي چې موږ ته انتظامیې وي چې پوسټ مارټم راشي د هغې نه بعد FIR نو په 20 دن بعد خو د دوی پوسټ مارټم راغلی او پوسټ مارټم نه بعد پکې دا خبره ده چې دوی ته په 302 کې 107 ته کم ځای نه راغی چې دوی پولیس نه دی 107 کې دله ضمانت ورکوي که نه 107 پکې د کم ځای نه راغی په کار ده چې په 302 کې مې نو ضمانت خو به دته ټیک ته چې به میلاویږي خو لکه پوسټ مارټم خو پکې نه و که نه چې پوسټ مارټم راغی نو بیا د ده ضمانت کینسل کېده په کار دي. دغه جج صاحب ته درخواست دی او د انتظامیت کم چې د دې مقامي پولیس دي د شانګلې هغوی له په کار دي چې به یې د دې انکوایري دوباره د سره کړي. پاس د اسمان ته چې وګورم زه وایم چې الله ستا څومره غټ صبر دی چې په نامه مسلمانانو چې په موږ د کاڼو باران ولې نه کېږي. یقینا ظلمونه ډېر کېږي. سهار چې راپاسو د وټسپ کې له وګورو نو رابطې شوي چې شهید خان لالا ظلم را سره شوی دی راشه. یو ورور را سره رابطه وکړله چې په شانګله کې یو بل ظلم شوی دی یو لتلی وي د بل لم لاړ شه چې کله خبر شوم وایي د نښو خویندو یو ورورو سکرو خواښې ښځه راولګېده زخر یې وله ورکړو مڼه یې وله ورکړو بیا ورپسې چی یې ورکړه. د دې ځای د حالات چې ما وکتو نو دلته به جیب کې په جیب کې به راځي دا غرونه دي یا به پیاده سفر کې که د مریضم دلته پیدا شي ایمرجنسي نو چې هغه لاندې رسې نو زندگی د الله په لاس کې د خو د تکلیف ته وجې مړي هغه دغه زلمی سار وختي تللی او د سخر خواښې کره خپله ناوې راوستله خو هغه ته دا پته نه وه چې زه چېرته ځم هلته زما مرګ دی ما له به خواښې ښځه سخر زهر راکوي او ما به وژني. د دې ځای نه غریب را روان شوی و هغه کوم ځای کې چې پروت و چا چې هسپتال ته وړی و دغه بابا خبرې م تاسو واورېدلې دغلته زخر په دا سر تیز کړی د غریب په خوله زګونه راغلي بیا د دې ځای نه دغه د ډاکټر صاحب خبرې م تاسو واورېده چې دلته یې راورسوو سترګې اړولې راړولې د هغه غریب به په زړه کې ډېر ارمانونه یو ملنګ پلار دی او خپلم شهید علي یو ساده انسان و د هغه په زړه به لا ارمانونه لاړو غریب شهید علي خو لاړو خاورو ته وسپارلی شو نښه خویندې دي ماشومانې دي یو خور په بدل کې واده وه پلار یې په زړه سوری شو مور یې په زړه سوری شوه د پلار یې د ملا تیر مات شو. نن د انصاف دپاره ما راغواړي د ادارو نه د پولیس نه د عدالت نه ناامید شو ما ته یې اواز وکړو چې راشو زموږ فریاد مخې ته کېده چې موږ سره انصاف وشي. په دې کې زه اولندر بازار چې کوم دی د دغې تاڼې سچو ته م خواست کومه چې په دې کې باچا صفاف انکوایري وکړه دا ظلم شوی دی دغه مجرمان دی دوباره گرفتار کړی شي او دی د تورو تنبو شاته شي دوی له د سزا ورکړی شي. د شهید علي مرګ دومره کمزوری نه و داسې چرګ نه و چې تا مړ کو کیسه ختمه دا د نښو خویندو یک تنخوا ورورو د ده په زړه ډېر ارمانونه نن د ارمانونو سره د دغې خاورو سلې لاندې پروت دی. بدنصیب و د واده خوشحالي م نصیب نه شوه خپلې ناوې او سخر خواښې مړ کوم. سوچ کومه چې یاره دنیا کې دومره نفرت عام شو چې اوس به د سخر او د خواښې د لاس هم سړی یریږي چې یاره څه ونه خورم
ځکه چې دلته ظلم داسې وکړو خدای ګو زه یې ویرولم چې په لاره اوس موږ به هم د چا د لاس اوبه نه څښو هغه یره یې راکې واچوله نو زه ادارو ته خواست کوم چې د شاهد علي د مرګ دی پوره تحقیقات وشو نهه ماشومان ځان ته مخې ته کېدی د دې ژړا فریاد دوی سره ضرور ودرېږئ